तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। सवालात और जवाबात का सिलसिला जारी है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और तिलावत कलाम रहमान की सआदत हासिल करने के लिए दावत देता हूँ अल्लामा सैयद बुरहान वली साहिब को कि वो प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रहमान से शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन्नज्मि इज़ा हवा माशाअल्लाह। वन्नज्मि इज़ा हवा मा ضل साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। मा कज़बल फ़ुआदु मा रआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दा बुरहान वलियो چې ستاسو مخې ته د قرآن مجید د تلاوت شهادت هغه حاصلاو او ډېر په ښکلي انداز سره او ډېر په ښکلي اواز سره ستاسو مخې ته د قرآن مجید تلاوت هغه وکړو. مفتی صاحب څه زه ګزارش کوم چې هغه خپل ځای ته راشي او ستاسو سره مخاطب شي. جی د سوالاتو جواباتو سلسله شروع ده او سوالات که ستاسو ذهن کې هم څومره راځي نو هغه هم تاسو زموږ سره کمنټس کې شیر کولی شئ. مفتی صاحب به تاسو ته د هغې جواب درکوي او پروني سوالات هم دي او ننني سوالات هم دي. مفتی صاحب نه به سوال کو. جی مفتی صاحب زموږ یو ملګري هغه سوال کړی دی جی چې د تراویح او د ویترو په درمیان کې نوافل هغه کول دا څنګه دي؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګری سوال کړی دی چې د تراویح او د ویترو په منځ کې نفل کول جایز دي او که نه دي. نو د تراویح او د نفلو د ویترو په منځ کې نفل کول دا بالکل جایز دي چې انسان نه څومره کېدی شي پکار دا ده چې نفل په هغې کې وکړي. جی شکریہ. محمد عمر صاحب جی هغه دا سوال کړی دی جی چې اته رکعاته تراویح چې کوم دي دا ثابت دی او که نه؟ د دې سوال لپاره مونږ خاص یو نشست ایښودی دی. انشاءالله په هغې کې به د دې سوال تفصیلا جواب تاسو ته میلاویږي. ولیکن دومره خبره یاد ساتئ چې د اته رکعاته تراویح دا ثابت نه دي. د تحقیق نه بعد
هم دغه معلومه ده چې کم خلک غیر مقلدین 8 رکعاته تراوی وای نو دا په غلطۍ باندې دي د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت باندې دغه شان د دریو نورو کبارو امامانو په نسبت باندې 8 رکعاته تراوی بالکل ثابت نه دي. هغه هم وای چې 20 رکعاته تراوی دا ثابت دي او په دې باندې د صحابه کرامو د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د زمانه نواخله تر دې وخت پورې دا عمل جاری دی او بلا نکیر صحابه کرام هم دغه عمل قبول کړی دی. جی شکریہ. محمد حسین صاحب جی سوال کړی دی چې یو کس دی هغه مسجد ته راغی او رمضان دی او هغه فرض مونځ چې کوم دی هغه ادا کړی نه دی او د هغې نه بغیر هغه تراویح شروع کړی نو دا څنګه دی؟ جی لازمی خبره دا ده چې انسان اول فرض منځ ادا کی د ماسخوتن د هغې نه بعد تراویح وکړي. یعنی تراویح داسې دي لکه سنت چې په فرضو پسې همدغه شان د تراویح حیثیت دی چې دا سنت دي دا تابع دي د فرضو، لہذا چې کله فرض نه ادا شوي نو سنت نه ادا کیږي. دغه وجه ده چې کوم یو انسان امام ولاړ دی او د جمعات ته لاړ د ماسخوتن مونځ شوی دی او قاري صاحب تراویح شروع کړي دي، حافظ صاحب تراویح شروع کړي دي، نو دی به تراویح کې شرکت نه کوي بلکې دی به اول خپل فرض مونځ وکړي، د هغې نه بعد به د تراویح شروع کړي. بیا که چېرې څه تراویح ورته پاتې اخیره کې به یې وکړي او ویتر به د هغې نه بعد ادا کړي. جی شکریہ. رحیم سید جی سلام، مفتی صاحب په رمضان کې د سورتونو ویلو په باره کې څه حکم دی؟ جی ضرورت نشته دی د سورتونو ویل، عام طور باندې چې کومه طریقه رایجه ده د دې هیڅ قسمه څه ضرورت نشته دی. جی شکریہ. یو بل مرګري جی هغه سوال کړی دی جی چې یو حافظ صاحب دی او قاری صاحب دی هغه د یو قوم د پاره د یو کلی والا د پاره هغه په تراویح کې خپل قرآن هغه ختم کړ او هغه د حافظ صاحب چې کوم دی دا بیا بل یو مسجد ته ځي د بل قوم د پاره هغه تلاوت چې کوم دی قرآن ختموي نو دی څه حکم دی؟ یعنی سوال دا دی چې یو حافظ د پاره په 2 ځایونو کې جدا جدا قومونو ته تلاوت ته قرآن یعنی حفظ د ختم قرآن دا جایز دی ورکه نه، نو په جواز کې هیڅ شک نشته دی، دا بالکل جایز دی. ولیکن دومره خبره علماء کرامو لیکلې ده، خاص کر مفتی فرید رحمه الله چې یو حافظ صاحب یو قوم ته ختم قرآن وکړو د هغې نه بعد یو بل قوم ته دی ځي نو د هغه بل قوم د طرف نه چونکی تراویح کې ختم قرآن کول دا سنت دی یو جدا، نو د هغې ذمه د دغې سنت نه چې کوم دی نو نه فارغېږي. ها البته دومره خبره ده چې د علم تر کیفه باندې چې کوم تراویح کیږي یعنی لنډۍ تراویح چې ورته ویلی شي د دغو نه دا بهتره ده چې دوباره ختم قرآن دغه سړی وکړي او نور مقتدیان چې کوم دی نو په هغې کې شرکت وکړي. جی حافظ ابو بکر جی اردو میں جواب دیتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل، آپ اردو میں سوال لکھیں اور انشاءاللہ آپ کو امید ہے کہ آپ کو تسلی بخش جواب مل جائے گا. عمر فاروق جی تعویذ سے حکم دے؟ تعویذ چې کله په هغې کې شرکیه کلمات نه، په هغې کې منګړت الفاظ نه، په هغې کې خرافات نه، په هغې کې قسمه قسمه چې د قرآن او د حدیث نه ثابت نه، منترې او کوډې نه، هغه بالکل جایز دی، د حدیثونه بالکل ثابت دی. جی شکریہ. محمد عثمان صاحب جی هغه سوال دا کړی دی چې د تهجد په منځ کې طول قیام افضل دی که نه کثرت رکعات؟ جی د تهجد په منځ کې طول قیام افضل دی. طول قیام مطلب دا دی چې ټول پې پوه شئ اوږده اوږده رکعتونه کول، یعنی چې په هغې کې ډېر تلاوت وکړی شي، دا بهتره خبره ده. د دې خبرې نه چې مختصر تلاوت وکړی شي او ډېر رکعتونه ډېر نفلونه وکړی شي. همدغه وجه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تهجد 2 رکعته هم دا منقول دي، نو معلومیږي دا چې طول قیام افضل دی د کثرت رکعات نه. جی شکریہ. مفتی صاحب محمد طفیل صاحب جی هغه سوال کړی دی چې د روزې په حالت کې نسوار هغه استعمالول دا درست یو که نه؟ جی د روزې په حالت کې او دغه شان د روزې د حالت نه علاوه په دواړو حالتو کې نسوار استعمالول پکار نه دي، ځکه چې یو خو د پیسو
زیاده پیسې په دې باندې خرج کیږي د انسان که دا 10 روپۍ 15 روپۍ تیلی د دې حساب ولګولی شي نو د ورځې خو 4-5 تیلی خامخه نسوار ریان حضرات چې کوم دي نن سبا چې کوم دی مهنګایي هم د پونۍ په 10 په 15 روپۍ باندې هم ده. جی بالکل او د خدمت خبره ده د خوش قسمتۍ چې نسوار نه دی ګران شوي مهنګایي دې ته اثر نه دی رسولی. به هر حال دې کې خو یو د مال زیاده. دویمه خبره دا ده چې دا ګندګي ده یعنی د دې نه د خوله چې کوم دی نو په دې سره هغه د صفایي خاص اهتمام نشي کېدی که اهتمام کېږي هم نو کوم وخت کې چې نسوار لګېدلي په هغه وخت کې چې کوم دی نو خو خوله هغه ګندګي خامخه موجوده وي. او دویم دا چې دا د جسم دپاره نقصان هم دی په دې کې ایره چې کوم دی نو استعمالیږي او هغه د هغې هغه اثر چې کوم دی نو لاندې جسم ته ځي د دې وجې نه دا نقصان دی د صحت دپاره. خو به هر حال چې کوم یو کس عادي وي د نسوارو نو هغه په روژه کې نسوار نه دی استعمالول هغه له پکار. د دې د وجې نه اکثر روژه ماتیږي چې دغه خوراک دغه د نسوار چې څوک کوي استعمالی نو هغه چې کله ډیر زیات په هغې کې وخت تیر شي او عادي جوړ شي نو کله ناکله د هغې خوراک نسوار جوړ شي د هغې بعضې حصه هغې تیری هم د دې وجې نه روژه ماتیږي. نو لهذا نسوار استعمالول په رمضان المبارک کې دا درست نه دي په دې سره روژه اکثر طور ماتیږي. جی شکریہ. مفتی صاحب محمد نثار صاحب جی سوال کړی دی چې د انجیکشن او د ډریپ د وجې نه په روژه کې چې کم دی خلک هغه لګوي نو د هغې څه حکم دی روژې ته په دې باندې څه نقصان رسي او که نه؟ جی د ډریپ او دغه شان انجیکشن دا مفسد صوم نه ده یعنی دا روژه په دې سره نه ماتیږي. دومره خبره یاد ساتل پکار دي په دې معاملاتو کې چې د انسان د جسم چې کوم د مخکې نه کوم سوراخونه دي او په هغې سره د انسان جسم ته اشیا ننوځي نو په هغه لارو باندې کله جسم ته خوراک لاړ شي یا دغه شان اوبه لاړې شي نور څیزونه لاړ شي نو د هغې د وجې نه روژه ماتیږي. که چېرې په دغه لارو سره نه نو بیا پې روژه نه ماتیږي. همدغه وجه ده چې ډاکټران صاحبان وایي چې ډریپ لګولی شي یا انجیکشن لګي نو دا د رګونو په ذریعې سره که خېټې ته هم ځي نو د رګونو په ذریعې سره دغه اوبه دغه د طاقت چې کوم دی نو اشیا دا د رګونو په ذریعې سره ځي د دې وجې نه په دې سره روژه نه ماتیږي نه په انجیکشن سره او نه په ډریپ سره. جی شکریہ. نصیر الله صاحب جی سوال کړی دی جی چې د تراویحو نه علاوه نفل منځ دپاره یو کس دی هغه تراویح وکړي یا تراویح نه یې کړ د هغې نه علاوه چې کوم دی هغه د نفلو کې او وایي چې یاره زه به ختم چې کوم دی د نفلو دپاره به د هغې جماعت کوم او په هغې کې به ختم کوم چې د قرآن به پکې ویم نو د دې څه حکم دی او د دې دپاره د جماعت اهتمام ضروري دی که نه؟ دا خبره یاد ساتل پکار دي دا ډېر اهم سوال دی او چونکې دا د رمضان المبارک میاشت را روانه ده نو دا اکثر طور باندې مخې ته راځي. زموږ حفاظ صاحبان هغه اکثر طور باندې د خپل منزل د سناوالو دپاره د منزل د پخېدو دپاره د قرآن د پخېدو دپاره هغې داسې ترتیب کوي چې یو پیر تراویح ادا شي ویتر هم وشي 20 رکاته هغه د تراویحو تعداد هر سره ختم شي د هغې نه بعد څه لږه وقفه وکړي او بیا وایي څو کسان د ځان سره یو ځای کړي وایي دننه مسجد کې به مونږ په نفلو کې قرآن وایو. نو دا خبره یاد ساتئ چې زمونږ په نسبت باندې د نفلو جماعت مکروه دی دا صحیح نه دی د نفلو جماعت. لہذا په نفلو کې چې کله د دریو نه د جماعت کسان زیات وي او داسې رابلل پکې هم نه کېږي چې ته راشه زموږ سره شاته ودرېږه نو بیا خو چې کم دی نو د دریو نه چې کم وي او رابلل پکې هم نه کېږي نو بیا خو شته دی بیا جایز دي دا سناوال. خو چې د دریو نه کسان زیات شي دغه شان هر چاته پکې دعوت ورکولی شي چې ته راشه زموږ سره په دې نفلو جماعت کې شریک شه نو دا بیا جایز نه دي دغه مونځ نه کېږي. پکار دا ده چې دا قاري صاحب اول خو چې کوم دی نو د دریو نه کسان خپل تعداد چې کوم دی نو د جماعت دا زیات نه کړي او اهتمام د هغې التزام په نفلو کې ونه ساتي. جی شکریہ. حافظ ابو بکر جی نماز ظہر میں فرض سے پہلے اگر سنت رہ جائے تو فرض نماز کے بعد فوراً یا دو سنت کے بعد؟ جی
सवाल उर्दू वाला है जी जी ये सवाल आम तौर पर मशहूर है। बाज़ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पहले 2 रकात पढ़नी है या 4 रकात पढ़नी है। तो सवाल का जवाब ये है कि दोनों अक़वाल ये मनक़ूल है कि 2 रकात पढ़ना या पहले 4 रकात पढ़ना दोनों तरह जायज़ है। और जो लोग कहते हैं कि 2 रकात पहली अदा की जाए तो उनके लिए दलील ये है कि चूँकि वो पहले जो रकात थे 4 वो तो वैसे पोत हो गए हैं, लिहाजा हम अभी ये नहीं कर सकते कि 2 रकात की जगह वो अदा करे और 2 भी उसकी जगह फोत हो जाए। लिहाजा इससे पहले कि 4 रकात अदा करे पहले 2 रकात अदा करने होंगे। और जो लोग कहते हैं कि 4 रकात पहले अदा करने हैं वो इसलिए कहते हैं कि चूँकि उनका मकाम पहले था और वो पोत हो गए हैं, लिहाजा हमें फ़ौरन फ़र्ज़ नमाज के बाद वो 4 रकात अदा करनी चाहिए। लिहाजा जिस तरह भी आप अमल कर सकते हैं कर लीजिए, लेकिन 4 रकात या 2 रकात आपकी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। जी शुक्रिया कैसर खान साहब जी। मुफ्ती साहब चे मुंज वलाड़ वी और मुंग मुंज ललाड़ वर्षु और इमाम साहब क़िराअत कई नु सनाबा पकी वाई हो कना ना इमाम साहब چې کله قراءت شروع کی نو پکار دا چې تاسو خاموش ودرېږئ. जी मोहम्मद मुताहिर शाह साहब जी स्कूल टीचर द पारा د स्कूल बिजली د کور د پاره استعمالول پکار دی او کنه هغه استعمالول شي او کنه د سکول ټیچر کچره حکومت په دې خبره پابندي لګولې وي چې دا بجلی به صرف ذاتی د سکول د پاره وي نو بیا یې دغه ټیچر استعمالي دا پکار نه ده ځکه چې حکومت اجازت نه دی ورکړی. که د حکومت د طرف نه دا اجازت وي دا فیسیلیټیز وي چې ټیچر به د سکول بجلی استعمالي نو بیا پکې هیڅ باک نشته دی، هغه ته استعمالول جایز دی. जी رحم الله صاحب جی کوستان نه سوال کړی دی، هغه وایي چې د نظر بد د پاره لوګي کول چې کوم دی دا جایز دی او کنه؟ جی د نظر بد د پاره اولنۍ خبره دا ده چې قرآني آیات دغه شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم کمی طریقې منقولی دي هغه مونږه اپناو کو په هغې باندې عمل وکړو. مونږه د نظر بد دپاره وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. دا د حضرت باباجي نور الله مرقده سندل باباجي ډیره مجربه وظیفه ده، پکار دا چې دا اپناو کړی شي. دغه شان اخیری صورتونه معوذتین حدیثونه ثابت دي د سحر د پاره هم د جادو د پاره او دغه شان د نظر بد د پاره چې یولس کرته د انسان په ځان باندې وایي شوف کی ان شاء الله الله تعالی ورته شفا کامله عاجله او مستمره ورکوي د نظر بد نه. البته دومره خبره کم چې د سوال متعلق سوال دی نو لوګي کول امام شامی رحمه الله لیکلی دی چې رد المختار کې چې وضع الجماجم فی الزرع لدفع العین جائز، چې دا کوپړی عام طور باندې په دې دغه کې ښودلی شي په پټو کې دا کوپړی په فصل کې د دې دپاره ښودلی شي چې نظر بد پې ونه لګي. دغه شان چې کوم دی نو هسې نه دا کارغان مارغان رانه شي داتې اوچته کړي. نو دغه ټکي نه علمای کرامو دا استدلال هم کړی دی د دې جزیې نه چې په داسې شان سره چې نه دغه لوګې د سنت جز وګرځولی شي او وګڼلی شي، نه دا چرته کې یو مستحب طریقه وګڼلی شي، نه د دین نه صحیح خبره وګڼلی شي، بلکې بد تجربې نه یو ثابت خبره ده چې دغه لوګې وکړی شي. هر قسمه لوګې چې هغه او هغه ته نظر بد والا ته چا باندې چې نظر لګېدلی هغه ته لوګې کړی شي نو الله ورله شفا ورکوي. په دغه نیت سره دا چې کوم دی نو بالکل جایز دی. امام دغه د ابن عابدین رحمه الله دغه تذکرہ کړی دی. जी शुक्रिया. अगर कोई उर्दू स्पीकिंग वाले हैं तो उर्दू में भी अपने सवाल कमेंट में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और पुख्तो वाला जी सुमरदी अगर खो सवालात शेयर करें मोनोरम सुम नंबरगिरी अगर जहन के से सवाल लाजी मुंसर शेयर कोई जी नजीबुल्ला साहब जी द रोज़े په حالت کې سرمه لګول جایز دی او کنه؟ جی د روزې په حالت کې سرمه لګول بالکل جایز دی، خو دومره خبره رانجه خو دومره خبره ده که چېرې دغه اوبه خولې ته لاړې شي او حلق نه هم تیری شي او هغه ترخي اوبه لاړې شي د حلق نه تیری شي نو بیا په دغه صورت کې روزه د دې سره پاسېدېږي. जी
रिजवान अहमद साहब जी, क्या औरत नापाकी में तस्बीह पढ़ सकती हैं और दरूद शरीफ भी? जी, ذکر او اذکار په ناپاکۍ کې د ښځې دپاره لوستل دا جایز دي، خو تلاوت قرآن دا چې کوم دی نو هغې ته کول جایز نه دي. جی شکریہ. رحیم سید صاحب جی، چې د سحر جمع ولاړ وي نو سنت به کو او که د جمع نه به وروسته کو دا سنت؟ دې کې یو خبره یاد ساتئ. اولنۍ خبره دا ده چې کله امام قرائت شروع کړی وي د سحر په مونځ کې او موږ داسې ټایم کې لاړ شو چې جمع ولاړه وي، نو موږ ته پکار دا دي چې داسې سایډ کې ودرېږو چې هلته کې اکثر تیز د اواز د امام صاحب اواز نه را رسي، یا که را رسي نو په داسې شان سره را رسي چې زمونږ په مونځ کې خلل نه پیدا کیږي. او بله خبره دا ده چې یو سایډ ته ودرېږو او مختصر طور باندې موږ دغه سنت ادا کوو. مختصر سنت ادا کول دا د سحرې دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو جدا سنت دی، نو لہذا مختصر سنت ادا کو او سنت په هغه وخت کې ادا کو چې موږ ته دا پوره یقین وي چې امام صاحب مونږه په آخري قاعده کې نشو را لاندې کولی. نو په دغه وخت کې مونږ ته بالکل درست چې مونږ سنت دغه ټیم کې مونږ ته درست نه دي چې مونږ سنت ادا کو. خو که چېرې دا یره نه او مونږ وایو چې بالکل مونږ امام په آخري قاعده کې موندلی شو، نو بیا چې کوم دی نو سنت ادا کول پکار دي. جی جی شکریہ. محمد ارسلان صاحب جی، هغې سوال دا کړی دی جی چې په مونځ کې که چېرته څوک ټکونه وباسي د ګوتو نه نو د دې څه حکم دی؟ جی دا ټکونه ایستل دا د سستۍ علامت دی. د دې وجې نه انسان چې مونځ ته ودرېږي نو دا بالکل چست او چابک ودرېدل پکار دي په ادب او احترام سره. عام د معاشرې معمول دا دی چې مونږ کله د چا در ته ځو، دربار ته ځو، نو هلته کې څوک چې ټقې وباسي نو هغه ډېر سپک ګڼلی شي. د دې وجې نه الله جل جلاله خو دلته کې د هغې خو د سر نه مثال نشته، د الله جل جلاله لا نظیر دی لا مثال دی. نو او د هغې در کې چې مونږ کله ودرېږو نو پکار دا ده چې مونږ ډېر په ادب او احترام سره ودرېږو. لہذا د ګوتو نه ټقې ایستل که چېرې داسې انداز سره ټقې ویستلی شي چې بل سړی ووایي چې دی مونځ کې نه دی ولاړ، دا خو بیا عملي کثیر دی، مونځ پې پاسېدېږي. او که چېرې دا یو ټک ویسته او بیا خاموش ودرېده نو دا هم نه دي پکار، مکروه دي. د دې به خو د دې نه اجتناب پکار دی. د دې سره اکثر طور باندې په مونځ کې خلل هم واقع کېږي، توجه هم هټاویږي. جی جی شکریہ. ایوب خان صاحب جی، السلام علیکم مفتی صاحب. ایک شخص نے کہا ہے کہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوئی کہ جس نے فاتحہ نہیں پڑھی. جی بالکل دا د بخاری روایت ته چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، دا غسړي مونځ نشته دی څوک چې فاتحه نه وایي. خو دا مونږ هم منو، دې کې خو د چا څه شک نشته دی. خو لیکن د دې کې د خبره د نورو احادیثو چې کله دا یو ځای شي نو د نورو احادیثو په روشنۍ کې د دې حدیث مطلب دا دی مونږ خو به په یو حدیث باندې عمل نه کوو، بلکې مجموعه د احادیثو ته به ګورو چې په دې حدیث باندې عمل څنګه ممکن دی. نو لہذا مونږ وایو دا حدیث چې لا صلاة الا بفاتحة الكتاب نشته دی مونځ مگر د سوره فاتحې نه. د دې نه مراد مونږ دا اخلو چې یا خو دا د امام صاحب دپاره دی او امام صاحب هغه خو خامخه سوره فاتحه وایي، که سوره فاتحه یې ونه ویله نو مونږ هم وایو د هغه مونځ نه دی شوی، د مقتدیانو مونځ پسې هم نه دی شوی. دغه شان یا دا د منفرد دپاره دی چې څوک یوازې ولاړي او چې یوازې څوک ولاړي او سوره فاتحه ونه وایي نو د هغه مونځ هم نه کیږي. او چې څوک د امام سره شاته ولاړي نو امام خو د دپاره چې هغه تلاوت وکړي، هغه په زوره باندې که په زوره باندې امام تلاوت کوي نو د هغې مقصد څه دی؟ د هغې مقصد هم دغه دی چې شاته کم کسان ولاړ دي د قرآن په روشنۍ کې چې فاستمعوا له وانصتو، تاسو هغه خاموشۍ سره واورئ. هم خاموشۍ حکم راغلی دی چې تاسو خاموشه شئ، هم د اورېدلو حکم راغلی دی. نو لہذا سوره فاتحه هم دا قرآن دی او چې قرآن کله ویل کېږي نو شاته مقتدي دپاره هغه خاموشه پاتې کېدل اورېدل د هغې پکار دي. نو موږ دغه حدیث منو، خو د امام دپاره منو او دغه شان د منفرد دپاره چې یوازې څوک مونځ کوي د هغې دپاره منو. جی بل یو ملګری دی جی، هغه سوال داسې کړی دی جی چې که چېرته یو کس دی هغه خپلې ښځې ته طلاق ورکړه او د طلاق نه بعد د دغې ښځې دغه کم وخت چې دی د عدت چې کم تیری جی دغه دوران کې په دې خاوند باندې چې کومه نفقه ده، آیا دغه شخص دغه نفقه د زکات نه ورکولی شي او که نه؟ د ښځې نفقه
دا په خاون باندې جدا لازمه ده. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې ښځه خاون له زکات نشي ورکولی. دغه شان خاون ښځې له زکات نشي ورکولی. چې کله زنانه په عدت کې نو دا من وجهین د دغې سړي په نکاح کې، من وجهین خو دې ته طلاق ورکړی شوی وي، خو من وجهین دا په نکاح کې وي. هم دغه وجه ده چې په عدت کې دغه زنانه د بل چا سره واده نشي کولی. نو لہذا معلومه دا شوه چې دغه شوهر خپلې ښځې له د عدت په وخت کې د نفقې په صورت کې زکات نشي ورکولی. چې کله عدت تیر شي او دغه زنانه غریبه وي، د دا ښځه او چې طلاق شده ده غریبه وي او مستحقه وي د زکات، نو بالکل دا ورته زکات د عدت ته تیریدو نه بعد ورکولی شي. جی شکریہ. نوید احمد صاحب جی هغه سوال کړی دی جی چې د سونې او د چاندۍ مقدار چې څومره ته ورسي نو په هغې باندې به زکات لازمي. دا سوال تذکره شوی هم ده چې د سونې مقدار 7.5 تولې ته ورسي او صرف سونه وي د سړي سره، 1 روپۍ ملکیت نور نه وي، نه د سامان په صورت کې، نه د تجارت په صورت کې، نه د نقدو پیسو په صورت کې، او صرف سونه ورسره ورسره، نو په دغه صورت کې د 7.5 تولې سونې مقدار دا د زکات د ادایګۍ یعنی د نصاب دپاره شرط دی. او کچرې چاندي ورسره صرف ورسره، نو سره سونی، نو سره څه مالیت وي، نور نو سره ضرورت نه زیات سامان وي، نه په چا څه قرض وي، نو په دغه صورت کې د چاندۍ نصاب خالص 52 تولې چاندي ده. کچرې دا ټول سره ورسره شي، لږه سونا، لږه چاندي، لږې پیسې، لږ نور مال، نو بیا به نصاب د 52 تولې چاندۍ لګولی شي. د هغې نه چې څومره روپۍ جوړېږي د دې ټولو دا قیمت به ولګولی شي، د هغې په نصاب سره به بیا چې کوم دی نو د هغې نه زکات ادا کړی شي. جی شکریہ. عبدالصمد سواتی صاحب جی السلام علیکم. مفتی صاحب کسی نے تجارت کی غرض نقد مال دیا تو اس پر زکات ہے؟ بالکل. چې کله یو انسان چاته د تجارت په نیت باندې پیسې ورکي نو دا د پیسې دي، دا د مالیت دی. لہذا کچرې کال پې تیر شي په دقه تجارت والا روپو باندې نو په ده باندې زکات لازم دی. البته دا چلی کړی دی چې ځان له څه مشیندري اغوستې ده او وی چې زه به پې څه کسب کومه، مثلا تریشلې واغسته، ځان له ټیکټر واغسته، ځان له چې کوم دی نو ډاینه واغستله، موټرې ګاډی واغسته او د کسب دپاره یې واغسته، نو په دغه صورت کې په دغه ګاډي، په دغه تریشل، ډاینه وغیره باندې زکات نشته دی. د هغې نه چې کوم مالیت راځي، کومې پیسې، څه کومه کرایه درته راځي، په هغې باندې به چې کال پوره شي زکات به ادا کولی شي. جی شکریہ. عبدالله صاحب جی هغه سوال دا کړی چې مفتی صاحب سلامونه. بعضې خلک وایي چې د زنانه نوکونه سپین وي، مطلب نکریزه پې نه وي نو مونځ یې نه کیږي، د دې وضاحت لږ وکړئ. جی د دې څه داسې څه خبره نشته دی چې د زنانه نوکونه سپین وي نو په هغې باندې مونځ نه کیږي. نه، چې زنانه نوکونه سپین وي بیا هم ښه بغیر د کراهته مونځ کیږي. جی شکریہ. جی اردو میں یہ سوال تو میں نے پہلے میرے خیال میں ذکر کیا، لیکن پشتو میں عورت ناپاکی کی حالت میں تسبیح، ذکر و دعا یہ کر سکتی ہے، لیکن تلاوت قرآن خاص الحمدللہ وغیرہ اس طرح کی تلاوات وہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے یہ جائز نہیں. ہاں شروط ہے، لیکن عام طور سے وہ شروط اپناتے نہیں ہے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ تسبیح اور تحلیل تو کر سکتی ہے لیکن تلاوت قرآن نہیں کر سکتی. جی شکریہ. عمران خان صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د مردانې د مړي د پاره چې څه نیک عمل کوي نو مرده ته یې ثواب میلاویږي که نه، او هغه ته د دې عمل پته لګي چې زما په حق کې چا نیک عمل، چا ښه سبق یا داسې څه وي؟ جی چې کله انسان مړ شي
نو حدیث مبارک کې راځي داغه بعضې څیزونه داسې شاته پاتې شي چې بیا هم هغه د هغه دپاره صدقه وي او الله جل جلاله د هغې په ذریعې سره هغه ته نیکۍ رسوي. نو بلا شک او شبه ایصال ثواب د میت دپاره د مړي دپاره دا زمونږ په نیز باندې بلکې د امام حنیفه رحمه الله په نیز باندې دا بالکل ثابت دی. تاسو کولی شئ او امید دا دی چې ستاسو مردگانو ته به باقاعده د دې خوشۍ پته هم لګي. همدغه وجه ده چې انسان ته کله عذاب ورکولی شي په قبر کې او انسان د هغې دپاره دعا کوي شاته د هغه بچي د هغه کور والا د هغه چې کوم دی نو ګاونډیان رشتهداران که د هغه څه صدقات جاریات وي شاته پاتې شوي وي نو د هغې د وجې نه هلته قبر کې هغه ته سکون میلاویږي. مولانا ساجد الرحمن صاحب وایي چې السلام علیکم AC یعنی ایر کنډیشن په اوبو باندې او دس کیږي که نه؟ جی ایر کنډیشن په اوبو باندې او دس کول دا جایز دي، په دې کې څه باک نشته دی. خو یو دی داسې خبره چې کومه صوفیه کرام ذکر کوي چې په ګرمۍ کې په یخو اوبو سره او دس کول، دغه شان په یخنۍ کې په ګرمو اوبو سره او دس کول د دې نه بهتره دا ده چې انسان په یخنۍ کې په یخو اوبو سره او دس وکړي او په ګرمۍ کې په ګرمو اوبو سره او دس وکړي. نو دته به داسې قسمه د الله جل جلاله د عبادت چې کوم دی نو یو لذت میلاویږي. نو په کار دا ده چې انسان ځان ته تکلیف ورنکړي خو به هر حال ډیر سہولیات چې کوم دی نو هغه هم ډیر نه ښه. جی او دس چې کوم دی نو په دې کې هیڅ شک نشته دی، په یخو اوبو باندې هم اودس کیږي او په ګرمو اوبو باندې هم اودس کیږي. جی شکریہ. ایوب خان صاحب جی امام کی تقلید کرنا صحیح ہے یا غلط؟ د امام د تقلید نه علاوه په نن سبا زمانه کې بل لار نشته دی، لہذا مونږ ته پکار دادی چې د امام تقلید د حضرت امام حنیفه رحمه الله څنګه چې زمونږ په دې بلدانو کې دا رواج دی چې د امام ابو حنیفه رحمه الله تقلید کیږي او دې ته ویلی شي تقلید داسې تقلید نه دی چې ړوند تقلید دی چې امام صاحب څه ویلي دي بس هغه چې کوم دی نو حق او سچ دي بس حق به کیږي او هغه د ځانه ویلي دي. نه، هغه هم د قرآن او د سنت تشریح کړې ده. حق د قرآن او د سنت هغه تشریح باندې مونږ ځو، هغه چې کوم اصول او ضوابط مقرر کړي دي د هغې اصول او ضوابط تحت مونږ چې کوم دی نو قرآن او حدیث هغې باندې تک کوو. اساني چې کوم دی نو په هغې کې مونږ ته ده او په هغې باندې تک کوو. هغه د قرآن او د حدیث ماهرینو هغې ته الله جل جلاله لوی مهارت ورکړی. د دې زمانې د سړي تقلید چې کیږي چې ما ته پلانکې 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 یادولی شي چې پلانکي مولي صاحب ما ته داسې وی چې د امام تقلید ناجایز دی. نو د دې زمانې سړی بهتر دی که د هغه زمانې چې د صحابه کرامو سره ملاقاتونه شوي، د حضرت انس رضی الله تعالی عنه غوندې هستۍ سره چا ملاقات شوی نو هغه به څه کم سړی حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله نعمان ابن ثابت. نو لہذا په دې دور کې د تقلید نه علاوه بل یو لاره شته دی نه. جی فضل محمد صاحب جی السلام علیکم. قاری صاحب د ماښام مونځ څه ټایم پورې کیږي؟ د ماښام مونځ د ماسخوتن د ټایمه پورې کیږي، د دغه وخت نه شروع شي چې کله غروب آفتاب وشي او د ماسخوتن وخت چې کله داخل شي په دقه وخت کې چې کوم دی نو د ماسخوتن ټایم شروع شي او د ماښام مونځ دا چې کوم دی نو بند شي. جی شکریہ. محمد ابراهیم صاحب جی سوال کړی دی چې د زکات د مال نه غریبانانو ته روټۍ ورکول یا چې کوم دی عام دسترخوان لګول دا څنګه دی؟ دا سوال مخکې هم تیر شوی دی چې د غریبانو دپاره د روټۍ بندوبست کول د زکات د مال نه دا چې کله ټول غریبانان وي نو بالکل جایز دی، خو یو شرط پکې دا دی چې دغه روټۍ دا هغې ته پوره طور باندې ملکیت کې ورکړی شي. که چېرې د ځان سره وړي نو دا ممانعت پکې نه وي چې ته به د ځان سره دا روټۍ دا خوراک نه وړي، نو لہٰذا په دغه صورت کې دا زکات بالکل ادا کیږي. جی عمران خان صاحب ناز شریف سره چې کوم تمبل وهلی کیږي نو دا څنګه ګناه پکې شته او که نه؟ جی دا عام طور باندې تمبل خو یو طرف ته که نن سبا چې کوم نعتونه راځي بعضې نعتونه الله دې معافي وکړي د هغې نه مکمل سرود او غنا جوړه شوې ده، لہذا مونږ ته پکار دا دي چې دا قسمه نعتونه مونږ اړو د سرې نه وانه ورو او په دا قسمه نعتونو کې چې په هغې کې
ډول وي، په هغې کې سورنا وي، په هغې کې قسمه قسمه اوازونه وي چې د ګانې سره د هغې پهچان نشي کېدی، نو دا هسې نه چې د وبال سبب وګرځي. د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د کومو څیزونو نه منع فرمایلې ده هغه د پیغمبر د صفت سره لګول دا یو قسمه استهزاء ده. الله جل جلاله دې موږ ته امن راکړي او حفاظت ترې راکړي، او هغه نتخوانان چې دا قسمه حرکتونه کوي الله جل جلاله دې هغې ته هدایت وکړي. عجیبه خبره دا ده چې نعتونه هم داسې پروفیشنل شو دي چې عجیبه عجیبه الفاظ په هغې کې ویلی کېږي. د اګانو والا نه هم چې کوم دی نو اورېدلې شوي داسې دي چې د هغې نه پکې هم تیستلي دي عجیبه عجیبه طرزونه کېده، عجیبه د ګانې په طرز سره نعت جوړول دا چې کوم دی نو مناسب نه دي. ځکه چې دې کې خو یوه غلطي دا ده چې که چرې د ګانې په طرز باندې نعت جوړېږي نو مخکې به ته 9 ځله هغه ګانه اوري، د هغې نه بعد به ولته نعت جوړی. نو لحاظه د دا قسمه څیزونه نه موږ ته اجتناب پکار دی، او دا قسمه څیزونه ښه نه دي. دا خو په زړه کې چې کوم دی نو ګانې طرف ته دغه شان سرود او غنا طرف ته د انسان شوق پیدا کوي. الله دې معافي وکړي. محبوب علی صاحب وایي چې عورتوں کا چہرہ حجاب میں داخل ہے کہ نہیں؟ جی بالکل، عورتوں کا چہرہ حجاب میں داخل ہے. ضروری ہے کہ عورتوں کا اس زمانے میں خاص طور پر کہ وہ حجاب وہ پردہ کرے، چہرے کا بھی پردہ کر لے، اور وہ لازمی ہے کیونکہ آج کل تو فساد چہرے ہی سے پیدا ہو جاتا ہے. جی شکریہ رحمت الله صاحب. جی که یو زنانه د هغې څه یو توله سونه وي او نغدي روپۍ ورسره هم 100 یا د 100 نه سیوا ورسره وي، نو او د یو کال په دې باندې تیر شي، نو په دې زکات شته او کنه؟ جی چې د ښځې سره یوه توله سونه وي او ورسره پیسې هم موجود دي، دې کې څو څه لیکلي دي؟ 100 روپۍ دي یا 15 روپۍ دي، 1 روپۍ ده. نو په دغه سونه باندې تاسو ته مخکې ما ویلي چې زکات لازم دی، چونکې اوس دغه سونه د دې نصاب به راوړي د چاندۍ نصاب ته، او د چاندۍ نصاب 52.5 تولې چاندي، د هغې نه تقریبا نن سبا زمانه کې داسې 44 یا 43 هزار روپۍ تاسو معلومات وکئ، د هغې نه 52.5 تولې چاندۍ نه جوړیږي، او 52 تولې چاندۍ 43 یا 44 هزار روپۍ هغه د یوې تولې نه کمې دي که نه. نو عام طور باندې بازار کې چې کوم اوس د فروخت ریټ دی د سونې، نو هغه به داسې 80 یا 75 په دې خواوشا کې به وي. جی شکریہ سید ربیع الله صاحب. جی هغه سوال کړی چې موبایل کې نن سبا د اکاونټ خلک جوړوي ایزي پیسې والا، دا جایز دی؟ دې باندې ما تبصره کړې ده مخکې، په د اکاونټ جوړول ایزي پیسه په دې باندې چې کوم منټونه راځي چې ته چاته پیسې ولېږې یا ته ورته پیسې واچې، نو دې کې تا ته MBs راځي او منټونه راځي، دغه د سود په زمره کې شامل دي. لہذا د دا قسمه ایزي پیسه اکاونټ نه اجتناب پکار دی، دا نه دي جوړول پکار. ها ستاسو یو سیم داسې دی چې ته په هغې باندې اکاونټ جوړ کړي او تا ته بالکل ته هغه نه استعمالوي، هغه MBs نه استعمالوي، هغه منټس نه استعمالوي، او صرف د پیسو د لیږلو را لیږلو دپاره هغه ته استعمالوي دغه سیم، نو بیا بالکل جایز دی. جی سلیمان خان سے مفتی صاحب چې یو غریب کس له قرضه ورکړي او کال یا 2 پې تیر شي، نو په دې باندې زکات شته او که نه؟ جی واپس یې په کال 2 کې در نه کړي؟ جی که چېرې ستا یو قرضی او داسې قرضی چې ستا په قرضه باندې هغه سړی اقرار کوونکی دی، تا ته وایي چې زه به یې در کومه، یا ستا سره هغه اقرار نه کوي خو ستا سره سټامپ در سره دی، ستا سره لیکل در سره دي، او ستا دا یقین شته دی چې دغه پیسې به ما ته واپس کیږي، نو بالکل چې څومره کلونه تیریږي په دغه قرضه، نو په تا باندې د دغې قرضې ادایګي د زکات لازمه ده. جی عبدالرحمن صاحب چې د مونځ ډانچه 100% صحیح نه وي، د هغه مونځ قبلیږي او که نه؟ د مونځ د ډانچې مختلف قسمه صورتونه دي، ارکان که درست نه کوي، دغه شان چې کوم دی نو که سجده درسته نه کوي، نو بیا خو مونځ چې کوم دی نو نه کیږي، هغه واجب الاعاده دی. او که نه داسې قسمه چې په هغې کې معمولي غونته کې غلطي ده، نو بیا خو مونځ کیږي، خو د فساد نه به خالی نه، یعنې مکروه به ضرور. جی پروګرام وخت چې دی هغه هم ختم شوی دی جی، او څومره دوستان چې زموږ پروګرام ګوري، نور څومره خلک دی او بیماران دي، دا بیماری ده جی، او نور مسافر دی هغه دیرو کې بند دي، څومره خلک چې دی مسلمانان زموږ ورونه هغې ټولو ته دعا وکړي. الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین.